نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی الله به بدله ورکوي د دې روجو مزدوري سړی وکړي الله به یې بدله ورکوي صحابي ورته وایي دا بدله به د په لیلة القدر په شپه ورکوي نبی علیه السلام ورته وایي نه قانون دا دی چې کله مزدور مزدوري پوره کړي نو خلق بدله ورکوي نو دا بدله الله د روجې د لیلة القدر په شپه نه ورکوي دا به الله د اختر په شپه ورکوي د اختر په شپه به یې ورکوي نو بختور خلق به چې هغې ته به اجرونه میلاویږي نو تا به قرآن باندې روجه لنډه کې او قرآن ته لاس که ټوله ورځ قرآن وایا ذکر و اذکار وایا او د الله د رضا دپاره د دې موبایلونه واوړئ په رمضان المبارک کې د سترګو روجې درله ماتې کړلې غوږونو روجې درله ماتې کړلې ته به د اختر په شپه الله نه د فیسبوک اجر غواړې چې الله اجرونه تقسیموي تا ته به څه اجر میلاویږي چې تا ټوله میاشت په فیسبوک کې تیره کړې ده او په تصویرانو کې دې تیره کړې ده د رمضان المبارک میاشت ته تا سره موبایل لاس کې دی او تا تصویران اړول یو تصویر د غیر محرم زنانه دی ولیده چې ودې لیده نو د سترګو روجه دې لاړله روجې پې مه خرابوئ د رمضان المبارک میاشت دې ته احتیاط وکئ او دې قرآن ته به ټوله روجه ګورم او د موبایل بدله کې به زه قرآن رالم په رمضان المبارک کې او د قرآن تلاوت په کوم او دا ټولې ورځې شپې به دا زه قرآن له ورکومه به مې الله د غوږونو روجئ به مې الله د سترګو روجئ به مې الله د ژبې روجئ دا روجې روغې الله له اوسو روغې روجې د الله دربار ته حاضرې کو او رب العالمین به موږ له د دې روجو بدله راکوي نو کوشش کوو چې عبادت وکړو د رمضان المبارک په میاشت کې دا ډیره قیمتي میاشت ده تراوو کې اهتمام وکئ علما وایي د ټولې میاشتې تراویح کول دا مستقل سنت دي او په تراوو کې د قرآن کریم ختم دا ځان له مستقل سنت دي زه خو وایم چې 2 او 3 ختمونه سړی وکړي خو چې 2 او 3 نشي کولی کم از کم چې یو ختم د قرآن خو چې د هیچ چا نه پاتې نشي ای خدای له به څه جواب ورکو داسې خلک شته دی دا قرآن به چا په دې کال کې ختم کړی د تېرې روجې نه دې پورې ډېر داسې خلک شته چې دی نه دی راغستی او په رمضان المبارک کې چې اوږدې شروع کړي نو جومات پرېږدي دی به خدای له څه جواب ورکوي دا د قرآن نه دی ځي دا د قرآن نه دی ځي همت وکئ همت وکړو او قرآن په تراوو کې وورو یو چې تراویح کوو که لنډې وکړو اوږدې ځان په دې مسله پوه کوئ دا تراویح خو چې دی دا مونځ دی دا مونځ دی څنګه چې دا نور مونځونه دي تراویح مونځ نه دی دا کم ځای کې دي چې تراویح به داسې زر زر کوو چې نه به پې مقتدي پوهېږي او نه به امام پوهېږي دا تراویح دي او چې کم ځای څومره لنډې کېږي هلته رش ډېري زرې ختموه تاسو چا په تراوو کې د سبحانک اللهم نواله ولا اله غیرک پورې مونځ ویلی دا سنت نه دي دا چا ویلی دی په تراوو کې تراوو کې دا شته دی نه سجدی به لګو او سبحان ربی الاعلی به پکې نه وي رکوع له به ځو سبحان ربی العظیم به پکې نه وي نو دا سجده شوله د الله بړایي پکې ونه شوله دا رکوع شوله چې د الله بړایي پکې ونه شوله اللهم ربنا دعا پکیم نئی منس کے پکی قومو جلسم نئی دا منز دے دا دی منز با منگ دا اللہ نا اجر غوارو چی آخر شپشی اللہ اجرون تقسیمی فرشتو توائی دا دا تراوی ما تا مخی تکے او رب العالمین تستا دا دی 20-25 منٹو دا نیمو گینٹو دا تراوی مخی تش چی دخو طول روجہ کی دا تراوی کری اللہ سجدی دی خو سبحان ربی الاعلا پکی نشتا اللہ رکوگانی دی خو سبحان ربی العظیم پکی نشتا دا منز دے پا دی منز با منگ دا اللہ نا اجر غوارو یقین وکی چی دا پا منگ وبال جوڑی گی وبال دا بچی پو وکی دا کور کے الوات پو وکی وی دا رویہ ختم کئی
دا د رمضان المبارک یوه قیمتي میاشت ده شاید چې آینده کال رمضان راځي او مونږ پکې نه یو دام اخیری رمضانی دام چرته اخیری تراوی نشي دا کمی چې مونږ کوو او دا زمونږ اخیری تراوی شي په دې تراوو به د الله نه مونږ بدله غواړو کوشش وکئ چې لنډې تراوی خوړوزوم چې ونه کوئ چې د اول نه واله د اخیره پورې سړی په ټوله روژه کې قرآن ووري چې قرآن ووري یوه میاشته ښه ځان ستړی کا د اختر په شپه به خوشحاله چې الله اجرونه تقسیموي چې الله اجرونه تقسیموي چې په قلاره دې تراوی کړي او قرآن دې پکې ختم کړی نو د اختر په شپه به الله اجرونه تقسیموي ځکه وامه بیا به د اختر په شپه ډېر خفه یې چې ما دا زر زر تراوی نه وی کړی چې ما دا تراوو پورې خندا نه وی کړی نن اجرونه تقسیمیږي چې ما له به الله کم اجر راکړي څنګه چې دا مونځ دی نو داسې د تراوی مونځ دی ټیک ته چې ډیرې دي سړی د نور مونځ په نسبت لږ په قرت پکې لڼ وکړي لږ نو د هغې خو دا مطلب نه دی چې په دې طریقه تراوی وکړو نو دا د تراوو طریقه نه ده دا نه ده د تراوو طریقه مه په دې طریقه باندې تراوی کوئ